الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين وقائد الغر المحجلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل من أهل فارس، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. یہ علم و ہنر کا گہوارہ، یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شاہپارہ ہے. ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، اور سر وہ یہ مینارہ ہے. خود ساقی کوثر نے رکھی، خود ساقی کوثر نے رکھی، میخانے کی بنیاد یگاں تاریخ مرتب کرتی ہے. دیواروں کی روداد یہاں حوصلی او عظمتنم بلندی، حوصلی او عظمتنم بلندی. خراسان کی شرمیدلی بیا غربیان دی. ایمانونم مضبوط، ایمانونم مضبوط لکسندان دی. عقیدی مو هم سپیڅلی د دیوبندی. په اول قدم کې د درنو مشایخو په ځانګړي توګه نمونه اسلاف د حضرت مدني رحمه الله شاګرد رشید او زمنګ د دغې عظیمې نوراني روحاني اجتماع او غونډې صدر او سرپرست جناب مولانا محمد عثمان صاحب دامت برکاتهم، او د نوجوانان احناف د معززو اراکینو په اجازه. ثانیاً او په دوهم قدم کې علماو مشایخو په مختلفو موضوعګانو باندې خبرې وکړلې. زه هغې مقصدي موضوع ته راځم او کوشش کوم چې د 10 دقیقو په دوران کې خپل راکړې شوي موضوع باندې خبر عرض کړم. زما د بیان موضوع ده نوجوانان احناف یا اهل سنه والجماعه په پاکستان او افغانستان کې تر اوسه پورې کوم خدمات سرته رسولي دي. زه د خپل بیان په څلورو برخو لنډو برخو باندې ویشم. په اوله برخه کې د نوجوانان احناف پاکستان خدمات، په دوهمه برخه کې د نوجوانان احناف افغانستان او د افغانستان د اهل سنه والجماعه خدمات، په درېیمه برخه کې زما د خپلو مشایخو او زما د خپلو روحانیینو مشرانو علماو نه څه التماس او غوښتنه ده، او په څلورم قدم کې تاسې درنو طلباو، تاسې درنو علماو، تاسې ځوانانو، تاسې د امام ابو حنیفه رحمه الله شیدایانو او فیدایانو، تاسې د دیوبند روحانی بچیانو نه زمنګ د نوجوانان احناف څه غوښتنه ده. امید لرم چې زمنګ مطالبات به زمنګ شیوخ په ورین تندي سره ومني او عملا اقدام به وکړي، او زمنګ نوجوانان احناف طلبا، علما، د مدارسو طلبا، د سکولونو او د مکاتبو شاګردان، سپینګیري ځوانان په دې مجلس کې هر قسم شرکت کوونکي خلک به زمنګ التماس او غوښتنه ومني. راځم نوجوانان احناف څه کړي دي؟ په تش لاس هیڅ نشته دی. دا پوسټرې هم منګه چې چاپ کړي دي تر اوسه پورې من قرضدار یو.
د هغې چا په مقابل کې چې شرق او غرب د طرف نه هغوی ته د ډالرو او د ریالونو باران دی د هغې په مقابل کې نوجوانان احناف په ټوټه پوټه او په لږو پیسو باندې په لږ ستاسې همکارۍ باندې څه کړي دي اول د هر باطلې فرقې او ډلې مقابله په هر میدان کې که هغه باطل په هر شکل او صورت کې راښکاره شوی که باطل راښکاره شوی دی د شرک او کفر په صورت کې که باطل راښکاره شوی دی د قیدانیت په جامه او په لباس کې که باطل راښکاره شوی دی د منکر حدیث په شکل باندې که باطل راښکاره شوی دی د منکر فقه یعنی د غیر مقلدیت او د وهابیت په شکل کې که باطل راښکاره شوی دی د احمد رضا خان بریلوي سرپیکارانو د هغوی د بچو یعنی د بریلیانو په شکل کې نوجوانان احناف او علمای دیوبند په هر میدان کې د دوی مقابله کړې ده د مناظرې په میدان کې سره د دې نه چې جناب مفتي صاحب کشر تاسې هر یو دا کولی شئ ستاسو توجه زیاته غواړم ورونو زه هغه خبرې عرض کومه چې نن زموږ د دغې تاسو مو راټول کړي یې د څه دپاره یې څه درنه غواړو دا قیمتي ورځ ولږه باندې تنده باندې تاسو ته موږ اوبه نه دي درکړي موږ درته ډوډۍ نه ده تیاره کړې اوبه مو نه دي در رسولي چې اوبه څوک چاته ونه رسوي ډوډۍ خو لرې خبره ده خو راځئ چې نن ځان سره دا کلک عهد وکړو چې د کوم مقصد دپاره تاسو را جمع شوي دا مقصد به انشاءالله پوره کوو واده ده انشاءالله د مناظرې په میدان کې جناب مفتی صاحب او د نوجوانان احناف ملګرو هر ځای ته د هر چا مقابلې او مناظرې ته ورغلي دي خو جانب مخالف اولا د فرار او تیښتې لاره اختیار کړې ده او بیا نو که چېرته راغلیم دي د داسې عبرتناک شکست سره مخامخ شوي دي چې بیا به انشاءالله د نوجوانان احناف او د جناب مفتی صاحب او زموږ د مشایخو نوم هم وانخلي او نه به انشاءالله بیا ګستاخي وکړي که چېرته شرم او حیا په چا کې وي بیا مناظره ترېنه ایره شاز او نادر او ډېر لږ د مناظرې میدان ته راغلي دي او زه خپلو مشایخو ته ویم ستاسو د مشایخو د دعاګانو او هرالخیزې همکارۍ په برکت داسې عبرتناک شکست سره مخ شوي دي هغه خلک چې زموږ اسلافو ته هر قسم بد نسبتونه کړي دي ای ورونو خلک موږ ته وایي تعصب کوئ خلک موږ ته وایي زیاتی کوئ خلک موږ ته وایي چې تاسې د حق نه تېرېږئ خلک موږ ته وایي راشئ من د نبی صلی الله علیه وسلم د ناموس د حفاظت کو من د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه او هغه صحابه چې الله د هغوی په باره کې فرمایي واذا قیل لکم آمنوا کما آمن الناس صحابه الله وی معیار حق دی په ایمان کې معیار حق دی په نورو مسایلو کې خو په طریقه یو لا سره مدرسو ته هغوی پسې ورغلي دي خبر یې هغه څوک چې د امین الله نوم به واورېده لوی لوی خلک به په خپل کور کې لړزېدل په جومات کې به لړزېدل په مدرسه کې به لړزېدل خو لیکن یو کشر د امین الله نوم به چې واورېده خلکو به ویل چې دا د دې زمانې مجتهد مطلق او گویا کې د نبی صلی الله علیه وسلم په ځای باندې خلکو د پیغمبر نسبت ورته کاوه زه ورونو خبره نه اوږدوم هسې نه چې خبره رانه اوږده نه شي او ناظم صاحب وایي به چې دا ستاسو مجلس هم دی او خبره دې اوږده کړه نو نوم به یې واورېده نوجوانان احناف هغوی ته ګنج ته ورغلي د هغوی مقابلې ته او د سر په کف سر بلند ناره یې په جامع مسجد حمزه کې پورته کړي ده دغې ته د مقابلې نران وایي چې پر میدان کې د دوی مقابله کړې ده د پیغمبر علیه السلام ګستاخ د صحابه کرامو ګستاخ تاسو د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث اوریدلی سید کائنات فرمای لا تسبوا اصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائکة والناس اجمعین یو څوک چې صحابه ته بدعتي وي د بدعت نه لویه کنځل په مخ د ځمکې شته
د هغوی د جملې نه افضل نورستاني چې لږ ورځې مخکې په دیر طرف ته د مناظرې میدان نه وتښتېده دارنګې عبدالعزیز نورستانی لکه څنګه چې زموږ د اسلافو مولانا محمد امین صفدر وکاړوي رحمه الله مقابلې میدان کې شکست خوړلی دی د هغې روحاني بچیانو جناب مفتي صاحب او د نوجوانان احنافو په مقابل کې مې شکست خوړلی څلورم د طالب په میدان کې هم د چا نه وروستو نه دی پاتې یو وړوکي غوندې رساله د قهر الباري جواب تر اوسه ونه شو نور یو طرف ته کا پنځم د دعوت و ارشاد په میدان کې نوجوانان احناف هر مجلس ته ورغلي دستاربندۍ جنازو د سیرت مجالسو ته حاضر شوي دي عوام په دې پوهولي دي چې فقه حنفي یعنې د قرآن او حدیث نه جوړ یا د فقه حنفي یوه مسله هم دا ده قرآن و سنت نه خلاف نه ده شپږم میډیا د جنت الاحناف په نوم باندې ویب سایټ به انشاءالله کار شروع کړی دی او مزید انشاءالله د دوی د کارکوونکو نه الله نه توفیق غواړم چې الله ورته توفیق ورکړي او دا نور ګړندی کړي او تیز کړي اووم مرکز الاحناف موږ ورونو مراکز زما مشایخ دی په دې نه خفه کېږي زما د دارالعلوم دیوبند پورې مربوطه هره مدرسه زما مرکز دی هر جومات یې زما مرکز دی دا نن چې زه په دې جومات کې ولاړ یم ستاسو په مخ کې خبره کوم دا زما د علمای دیوبند او د نوجوانان احناف مرکز دی دارالعلوم سرحد زما د نوجوانان احناف مرکز دی دارالعلوم حقانیه مرکز دی دارنګې دارالعلوم صدر کوم یو نوم باخلم دا مرکز دی خو مستقل یو مرکز ته ضرورت شته هغه د دې وجې نه ما مخکې خپلو افغاني مشایخو ته وویل چې موږ صرف نحو لازم ګڼو وروسته دا مطالبه زما ده چې موږ دا ټول هر څه وایو د باطل فریق د مقابلې دپاره خو لیکن طالب چې فارغ شي بیا د باطل فریق د مقابلې توان پکې نه وي نو د مرکز الاحناف په نوم باندې چې د خپلو احناف هر قسم مسلکي تربیت زمینه برابره کړي انشاءالله د دې بنیاد ښودل شوی دی په همدلته تاکال په چارمارو کې 40 کروڑه روپۍ په دې باندې مصرف دی خو موږ فعلا هیڅ نه لرو د الله د ذات نه دا امید لرو او تاسو نه دا تمه لرو چې تاسو به د انفاق دا غږ به تاسې جومات او مدرسې ته ورسوئ تر څو د دغې مرکز په جوړولو کې موږ سره زموږ مشایخ اسلاف طلبا عوام مسلمانان همکاري او کومک وکړي اتم شعبه تخصص فی المناظره عملی تربیت مناظره مسلکی اصلاح چې هر کال په لسګونو کسان فارغوي او تربیت ورکوي او بیا زمونږ د دغې تخصص یو شاګرد ته د هغوی لوی شیخ د مقابلې دپاره نه دی وړاندې شوی او تاسې به یې په هغه ویډیوګانو کې ګورئ چې عجیبه کار دی چې یو دلیل د دوی سره نه وي نه هم اصلاحي مسلکي پیغامونه خپرول چې زمونږ دلته دغه پیغامونه خوريږي لکه بالفرض و تقدیر د تراو اړوند د رفع الیدین اړوند داسې نور دغه مسلکي پیغامونه خپرول د عوامو مسلمانانو تربیت لپاره په هر قسم نامساعدو حالاتو کې مختلفو علاقو ته حاضرېدل لکه حیات آباد سپینه وړی حتی تر افغانستانه تر دیره داسې ځای خپل سر یې رښتیا هم علمای دیوبند سر به کف سر بلندې هو د دې عملي مصداق نوجوانان احناف دي چې خپل سر یې په تلي کې نیولی د هر باطل فریق مقابلې دپاره په هر ځای کې وتلي دي زه راځم ورونو د وخت د کموالي د وجې نه د پاکستان د نوجوانان احنافو خدمتونه به څه نور درته بیان کم تاسو ته غیان راچی بیان په افغانستان کې د نوجوانان احناف یا د اهل سنت والجماعت چې هلته موږ د شورا لرو او دغه نوجوانان احناف او موږ سره مشترک د هغې خدمات موږ څه کړي دي تاسو ته به یاد وي د هجرت او د جهاد په دیارو کې په هغه وخت کې موږ دلته اتحادیه اهل سنه والجماعه لرله چې زموږ د دغې افغاني او پاکستاني مشایخو په سرپرستۍ کې مخکې تلله او جناب برهاني صاحب ثاقب صاحب او داسې نور متعدد مشایخ زموږ د همغې راهروان او زموږ راهنمایان دي اوس هم ترې موږ مطالبه لرو التماس یې ګڼي که سوال یې ګڼي که هر ترتیب باندې ګڼي زموږ د دغې علماو د افغاني او پاکستاني طلباو ذهن سازي وکړي د هر باطل فرقې مقابله چې کوم ځای کې د مناظرې میدان راغلی دی په خیوه کې یو مناظره چې ورلو 1.5 لکه روپۍ باندې جومات ورته وابیانو جوړ کړی دی د مناظرې د میدان نه وتښتېدل لله الحمد په هغه جومات کې کلک حنفي امام وټاکه
د سراچۍ په ځای کې په سراچه کې یو چې په رادو کې شرق رادو کې کار کاوه د مقابلې او د مناظرې دپاره ورغلي وو چې هغه ریډیو د دوی د صلیبي ځواکونو او د دوی د لاسپوڅ آلې د لاسه جوړه وه خو د هغې نه هم د خپل علماو د دې طلباو په زور باندې ویستلی او شړلي هم دي دارنګې په کونړ کې چې د دوی مرکز دی کونړ کې ځینې خلک وایي چې ټول وابیان دي کالله وحاشا دا خبره خطا ده په دې موضوع زه خبره نه کومه هلته په نورو مختلفو ولسوالیو کې زه افغاني طلباو ته ویم غني خیل کوټ کاما او داسې نور په هر میدان کې مناظرې ته حاضر شوي یو دوی تښتېدلي دي او نه دي حاضر شوي دریم خدمت هلته ترجمې زه دې مشایخو ته دلته هم ویم تاسو ته هم ویمه تقریبا په 2 ضلعو کې موږ 280 ځایه د قرآن عظیم الشان ترجمې لرو صرف په 2 ضلعو کې په جلال آباد ښار کې مخکې د دې نه صرف یوه ترجمه د اهل سنه والجماعه علمای دیوبند وه ټول جماعتونه سلفیان خو نه دي خلفیان دي خو هغوی قبضه کړي لله الحمد دا تیر کال زمونږ 15 ځایه ترجمه وه او د دوی 15 ځایه ترجمه وه د سیرت مجالس دومره اندازه زیات دي چې هغوی ته رسیدګي نشي کېدی او د دې مفتي صاحب او زمونږ نور مشایخ ګواه دي اصلاحي پاڼې چې موږ خورې کړي دي تقریبا 40 اصلاحي پاڼې یعنی څومره اختلافي مسایل چې دي دا موږ خواره کړي په میاشت کې کم نه کم 3000 دانې چاپ کوو مختلفو ضلعو او ښار کې تقسیمو او د ضرورت په اندازه باندې بیا د 10,000 نه پورته وم په دستاربندیو کې مسلکي حوالې سره د شهیدانو په جنازو کې دغه حالان کې ګورئ حرمینو کې تاسو دلته به حاجیان وي د اصل کې دوی ته خلکو ته په ذهن کې دا ورچي یعنی چې دوی د حرمینو متبعین دي نه تاسو به حج ته تللی یې د هر مانځه نه بعد یوه جنازه یې چېرته په جهرم جنازه لیدلې هلته په جهرم جنازې شروع کړي زما د دې مشایخو نه مې التماس دی چې د مجاهدین صف هم باید د دوی نه پاکي هر شیخ عالم مذهبي خبره کوي د خلکو ذهنونه تنویره یاتم په دغه لاره کې قرباني ورکړې ګورې یاد ولرئ موږ یو چا سره اختلاف لرو خو تر اوسه پورې علمای دیوبند د چا د قتل او د وژنې فتوا نه ده ورکړې جناب مفتي صاحب سید قمر دامت برکاتو هم شیخ صاحب ثاقب نور مشایخ زمونږ موجود دي دلته چېرته موږ هم د چا د وژلو اقدام نه دی کړی خو الله که دوی زمونږ په وژلو هم سرپه نه ده کړې چې په دې لړ کې په لسګونو علما زمونږ شهیدان کړل د طالب په میدان کې لله الحمد په هره موضوع باندې د ننګرهار یا د افغانستان علماو لیکنه کړې ده په هره موضوع باندې چې هغه په کتبخانو کې پیدا کیږي خصوصا د شیخ صاحب رحیم الله کتاب او تقریبا یوازې 19 کتابونه په مختلفو رسایلو باندې دا د تحدیث بن نعمت په شکل باندې وایم او دا د دې وجه نه دا خبره کوم چې تاسې خوشحاله شئ دا تاسې هم کولی شئ په 19 موضوعاتو 19 کتابونه په خپله چې ما لیکلي او لله الحمد چاپ دی والله دې زما د نورو ملګرو ته هم توفیق ورکړي د دعوت و ارشاد په میدان کې میډیا لکه څنګه چې دلته نوجوانان احناف جنت الاحناف په نوم میډیا لري هلته د احناف آنلاین په نوم باندې موږ یو ویب سایټ خلاص کړی دی چې انشاءالله راتلونکي وخت کې به افتتاح کړو د مرکز الاحناف یو ځل مو په یو ځای کې مرکز جوړ کړو خو لیکن د هغې زه به دلته دا خبره نه کومه ځکه بعضې وخت کې خبره نقصان کې چې هلته موږ بیا افغانستان ته لاړ شو ضرر بیا موږ ته هلته کوي خو د هغې ګمراه حکومت یا د صلیبي حکومت د لاسه موږ باندې مرکز بند شوی حالانکې دوی ته ځای ورکړی دی اوقافو کې دوی په ریاستونو کې دوی په ټولو چوکیو باندې د صلیبي نظام دوی ناست دي موږ چې یو مرکز جوړو هغه هم راباندې بندېږي د کورس مناظرې ترتیب مو انشاءالله بار هلته برابر کړی بار او بیا هم انشاءالله ترتیب لرو عوامي مسلکي خدمت او داسې نور زه راځم ورونو د خپلو مشایخو نه زما یو څو غوښتنې دي مشایخ جناب مفتي صاحب سید قمر دامت برکاتهم جناب شیخ صاحب ثاقب نور مشایخ جناب مولانا محمد عثمان صاحب دامت برکاتهم ټول مشایخ دې توجه وکړي اولا زما غوښتنه خدا ده که نور مو هېڅ د لاسه نه کېږي دعا خو راپسې کوئ دویم زمونږ کلکه سرپرستي موږ ترغیب او هڅونه داسې نه چې موږ یو کار وکړو د دې په ځای چې موږ په شا وټپول چې ترغیب شو موږ ته وایي دا کار داسې دی دا کار داسې دی دریم مدارسو کې په تدریس کې د طلباو ذهن سازي وکړي تکمیلي پورې طالب زما په مدرسه کې سبق ووایي بیا چې ترجمې ته کینی یا د رستم ملا یا د کونړ ملا یا د ګنج ملا ترجمې ته کینی بیا یې بې لارې کې په ګمراهۍ باندې بیا رواني ځکه چې ته یې ذهن سازي په درس کې نه ده کړې که نه چې مسایل بیانوي اختلافي مسایل مه بیانوه څلورم زمونږ کامله مرسته او تر شا ودرېدل پنځم زمونږ ټول مشایخ او علما ښه استعداد لري باید د طالب کې په مربوطه مسایلو کې صحیح ده
علماو ته زما التماس دی سوال دی چې خیر دی په دغې موضوعګانو باندې تاسې لیکل وکئ او شپږم طالبان دې د فن مناظرې ته وهڅوي دا دې د خپل ژوند یو اهمه برخه لکه دلته مثلا د کال په ضمن کې د تخصص فی الفقه والافتاء مفتي صاحب دا شروع کړی دی د مناظرې ترتیب تاسو ورته په دې مدارسو کې برابر کړئ دلته د افغانستان د اهل سنت د مشایخو شورا شته دی باید دا منظمه شي کار وکړي نو په کار دی وپوهیږي چې مفتي صاحب خو اوس د نوجوانان احناف پاکستان بلکې افغانستان هم زمونږ ناظم دی انشاءالله او موږ به په شریکه باندې دا کار تر هغې پورې وړاندې ولو تر څو چې په موږ کې روح او ساه وي او اخر کې زه تاسې طلباو نه اخرنۍ غوښتنه د طلباو نه کومه خپل وخت قیمتي وګرځوئ دا دلته چې مجلس کې تاسې ناست دی دوه او درې شی خپل منځ کې خبرې کوي حالان کې د الله جومات دی د الله کور دی دغه وخت چې تاسې قیمتي نه ګرځوئ نو هغه تاسو چې مدارسو کې یې په کورونو کې هغه به څنګه قیمتي وګرځوئ دویم د ټولو علومو د زده کړې مقصد د الله رضا د جنت حصول د هر باطل مقابله که باطل د هر پر صورت کې ښکاره شوی مقابله کول د ټولو علومو د ټولو فنونو او د ټول د دین د زده کړې مقصد دا دی نو باید د باطل مقابله وکړي که هغه په هر میدان کې وي نو چې مقصد د هر باطل مقابله وي نو بیا د دوی مقابله ولې نه کوئ د مناظرې طریقه ولې نه زده کوئ مشایخ په مدارسو کې د فن مناظرې عملي طریقه ولې نه ورزده کوي طلباو ته او زموږ دا طلبا ولې نه تشویقوي زما خپلو مشایخو نه که واده را سره کوي که نه داسې د لاس په جګولو به ترې واده وانخلم مشایخو نه ځکه بېادبي ده خو زما ورته التماس دی د نوجوانان احناف پاکستان په نمایندګۍ باندې او تاسو ته مې دا التماس دی چې خیر دی دا 12 میاشتې دی 7 میاشتې تاسو ولګولې په څه شي کې په فنونو کې دا فن مناظره خو په قرآن ثابت ده دا فن مناظره خو په احادیثو ثابته ده یوه میاشت خو د دې دپاره ولګوئ صحیح دی انشاءالله حاضر څومره ملګري چې وي دا به انشاءالله فن مناظره زده کوي او د هر باطل مقابله به کوي واده کې لاس پورته کوي زما دغه اخرنۍ غوښتنه ده الله جل جلاله دې وکړي چې زما خبرې در باندې بوج شوي نه وي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین آخر کې به زه یو شعر باندې خپله خبره ختمه کمه د تبلیغ تدریس جهاد تصوف کړی دیوبند هر زخمی زړه ته ملهمه د بې مثله قربانیو په ډګر کې مقابلې ته ولاړ مضبوط محکم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله